أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. مخکې آیاتونو کې الله تبارک وتعالى فرمایل إنك لمن المرسلين، یقینا ته خامخا د لېږلی شوی نه د پیغمبرانو نه یې. نو هم راته چې ټول پیغمبران به په درجه کې یو شاني. نو دلته الله رب العالمین ذکر کوي چې فضیلت د بعضو په بعضو باندې شته دی. ځینو له فضیلت حاصل دی په ځینو نورو باندې. دا شان مخکې آیات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صداقت بیان شو او تسلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ذکر شو په بیان د حقانیت د هغه سره. اوس تسلی ذکر کوي په اشارې کولو سره مصیبتونو ته چې مخکې امتونو مخکې پیغمبرانو ته مصیبتونه رسېدلي وو، د هغې صبر او استقلال ته او د هغې قتال کول د کافرانو سره. هغې طرف ته اشاره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تسلی میلاو شي په دې باندې. نو الله تبارک وتعالی فرمایي تلک الرسل، دغه پیغمبران دي، دغه ټول رسولان دي، پیغمبران دي. فضلنا، فضیلت ورکړی دی مونږه، بعضهم، ځینو د دیو ته علی بعضین په ځینو نورو باندې. منهم، ځینې د دیونه، من هغه دي کلم الله چې خبرې ورسره کړي دي الله تعالی. کلم الله چې خبرې ورسره کړي دي الله تعالی. مراد د دینا حضرت موسی علیه السلام دی، او بعض علما وایي چې دا خاص دی په موسی علیه السلام پورې او په دلیل د سورة نساء 146 سره. خو دویم قول د علماو دا دی چې په دې کې آدم علیه السلام ورسره شریک دی او آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورسره په دې کې شریک دی. نو منهم من کلم الله کې درې پیغمبران شامل شو، یو موسی علیه السلام، یو آدم علیه السلام او یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د کلام نه د خبرو نه مراد هغه دی چې بغیر د واسطې د جبریل علیه السلام نه شوي دي یا د بل ملک او فرشتې نه. ځکه په واسطې سره خو هر پیغمبر سره شوي دي، خو بغیر د واسطې نه چې په منځ کې واسطه د ملک نه د فرشتې نه او دغه شان د جبریل علیه السلام واسطه نه او دغه شان مخامخ سره الله رب العالمین خبرې وکړي. نو دا درې پیغمبرانو آدم علیه السلام او موسی علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله تبارک وتعالی فرمایي منهم، ځینې د دیونه، من هغه دي کلم الله چې خبرې ورسره کړي دي الله تعالی، ورفع او چت کړي دي الله تعالی بعضهم، بعضې د دیونه، درجات په درجو سره، بعضې په درجو سره اوچت کړي دي. او مراد د دینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په ټولو باندې بیا غوره دی. دغه شان د پیغمبرانو خپل مابین کې په یو بل باندې غوروالی شته دی. 15 پیغمبران په ټولو باندې غوره دي او بیا پای کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله تبارک وتعالی لوی شان ورکړی دی. دې وجې نه هغه دلایل چې د نبی علیه السلام په فضیلت باندې دلالت کوي، لکه سورة انشراح 4 نمبر آیات شو، ورفعنا لک ذکرک. دارنګې سورة نساء 80 نمبر آیات، من یطیع الرسول فقد اطاع الله. دغه شان سوره فتح 1 نمبر آیات، انا فتحنا لک فتحا مبینا. دغه شان سوره توبه 6 نمبر آیات، او دغه شان سوره انعام 90 نمبر آیات. دا ټول په دې باندې دلالت کوي او احادیث هم په دې باندې ډیر زیات دي. نبی علیه السلام فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د آدم علیه السلام د اولاد سید یما او تکبر نه کوم، خپل مرتبه خیمه. وبیدی لواء الحمد، زما په لاس کې به د حمد جنډۍ او په ورځ د قیامت باندې ولا فخر، تکبر نه کوم. او بیا نبی علیه السلام وی آدم علیه السلام او داغه اولاد دا ټول به تحت لواء یوم القیامه، پر ورځ د قیامت باندې به زما د جنډې لاندې، ولا فخر،
او دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای د ټولو نه اول به د ځمکې نظر او زما ولا فخر او دغه شان زاول سپارش کوون کېما او اول به زما سپارش قبليږي. امام قرطبي رحم الله یولس خصوصیات د دې آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړل په نورو پیغمبرانو باندې او الله تبارک وتعالى ورلا ډیر لوی شان ورکړی دی وجنه خوای وای حسن یوسف دم عیسی یدی بیضا داری آنچی خوبا همدارت تو تنها داری. وای ټول هر څه کمالات چې کم په نورو پیغمبرانو کې وو هغه ټول کمالات هغه په د آخري پیغمبر کې موجود دی او په دې کې وو. ورفع او چت کړي دی الله تعالی بعضهم زین د دیونه درجات په درجو سرا واتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم تا ښکاره معجزې وایدناه او مضبوط کړو مونږه دلرا بروح القدس په روح پاک سره. مراد د دین جبرئیل علیه السلام دی یا انجیل دی. ولو شاء الله کچرته غختله الله تعالی مقتتل الذین نو جنگ بنوي کړي په خپل منځ کې هغه کسانو من بعدهم چې وروستو د دې رسولانو نه خپل منځ کې به جنگ نوي کړي مقتتل الذین جنگ بنو کړي په خپل منځ کې هغه کسانو من بعدهم چې وروستو د دې پیغمبرانو نه من بعد ما جاءتهم البينات وروستو داغینا چراغ للدیو تا ښکاره دلایل ولكن اختلفوا لیکن دیو اختلاف وکا فمنهم نزین د دیونا من اغو آمنا چی ایمان راول ومنهم او زین د دیونا من کفر اغا خلقو چی کفر وکا. ولو شاء الله که غختل الله تعالی مقتتلون جنگ بنو کړي دیو دی موجوده بم جنگ نوی کړي ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله تعالی کوي هغه څه چې الله یو غواړي. لفظي ترجمه دوباره اورئ. تلک الرسل دغه ټول رسولان دي فضلنا فضیلت او غورواله ورکړو مونږه بعضهم زین د دیو تعالی بعضین په زین نور باندې منهم زین د دیونا من اغدی کلم الله چې خبر ور سره کړی دی الله تعالی ورفع بعضهم او چت کړی دی الله تعالی زین د دیونا درجاتن په درجو سره واتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم تا ښکاره معجزې وایدناه او کلک کړو مونږه دلرا بروح القدس په روح پاک سره په جبرئیل علیه السلام سره. ولو شاء الله که غختل الله تعالی مقتتل الذین نو جنگ بنوي کړي په خپل منځ کې هغه کسانو من بعدیم چې وروستو د دې رسولانو نه من بعد ما جاءتهم البینات وروستو دا غنا چې راغلل دیو ته ښکاره دلایل ولكن اختلفوا لیکن دیو اختلاف وکا فمنهم نزین د دیونا من اغو آمنا چی ایمان راول ومنهم او زین د دیونا من کفر آغا دی چی کفر وکا. ولو شاء الله که غختل الله تعالی مقتتلون دیو بجنگ نوے کڑے ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله تعالی کئی اغا سوچ د الله اغواړي د الله خوښي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.